زما د مخې هم څو پوسټونه داسې تیر شوي دي په فیسبوک کې. یو خو دغه آیډیا نه ماته فیک ښکاري، د کومو آیډیانو نه چې دا قسم پروپیګنډې خورېږي. بدرمنیر صاحب د دې کالج سینیر ترین پروفیسر دی، د یو ټیک ټاک ډپارټمنټ چیرمین دی چې هغې سره پوسټ ګریجویټ لیول کلاسونه هم چلولي دي. یو خبره دا وي، دا خبره لږ به فریم وکړو چې کله تو ایډمنسټریشن کې نو ظاهره ده ته به چېرته سختېږې، ته به چېرته نرمېږې. نو چیف پراکټر د دې کالج د ټول نه بنیادي ایډمنسټریټر وي. د هلک د ناوخته راغی، یونیفارم کې رانغی، په غلط ځای کې ولاړ دی، ناست دی، ډسټربنس پیدا کوي. نو د اول واسطه د چیف پراکټر سره راځي. نو ظاهره ده په دې حواله به هغه د چا سره ترخې خبرې هم شوي، ځکه چې هغه د چا سره دښمني د یو پروفیسر د یو استاد ذاتي دښمني نه وي. که ماشوم ته قاریږي هم د هغه د مفادو دپاره قاریږي، او که ورسره ښه خبره کوي نو د هغه د مستقبل دپاره کوي. نو په دغې حواله به څه شوي، او زما نه دی خیال چې د بدرمنیر صاحب په رویه کې داسې څه نیګیټیویټي ده یا داسې خبرې دي چې هغه خامخا ماشومان ټارچر کوي او هغې ته تکلیف ورکوي. داسې څه نه دی. دغه کوم ماشومان چې د دغې شکایت کوي، زما په خیال دا د هغې لږ مس پرسپشن دی یا مس انډرسټینډینګ دی. دغې ماشومانو ته زه درخواست کوم چې تاسو که هر څوک یې، دا زموږ بچي راشئ زموږ سره کښېنئ، زه تاسو ته افر کوم، زما پسې راشئ، ستاسو کومه مسله ده چې هغه واقعي دا ستاسو سره ناجیزه کېږي، تاسو ما ته ووایئ، ستاسو نومونه به هم زه پټ ساتم، او هغه به زه د بدرمنیر صاحب سره زه ډسکس کوم، او هغه مسله به حل شي. په ځای د دې چې موږ د خپل کور خبرې حجرو ته وباسو. فیسبوک مثال د حجرې دی، جانزیب کالج زموږ کور دی. که تاسو واقعي څوک په جانزیب کالج خفه کېږئ، دا ټیک کول غواړئ، نو د دې حل دا نه دی چې تاسو هلته پوسټونه وکړئ. تاسو راشئ موږ سره کښېنئ، موږ ته خپله خبره وکړئ، تاسو زموږ بچي یې، تاسو زموږ څوک مشر هم کېدی شي، موږ ستاسو نه لارښودنه الو، موږ ستاسو مشوره الو. هغه شان به دا خبره ټیک شي، په ځای د دې چې موږ پروپیګنډې کوو بار ګرځو. دا ټیک خبر نه ده، ما ته ټیک نه ښکاري. موږ ته د ټایم د چینج کولو په حواله هېڅ قسمه څه نه نوټس نوټیفیکیشن شوی دی او نه وربلي چا ویلي دي چې داسې کوو. البته چې کله دا د مارننګ ته راتلل په ټایم کې زما خپله زما خیال یو زه وم او یو د اکنامکس ډپارټمنټ چیرمین چې موږ د دې مخالفت کړی چې دا به د افټرنون کې ټیک دي. دا یې وجه دا وه چې زموږ سره ماشومان غریبانان هغوی کارونه کول، چا ټیچینګ کو. نو موږ یې چېرې دا متاثره نه شي. خو بیا د کالج ایډمنسټریشن په دې باندې لکه یکسو چې نه مارننګ ته به کوو، نو تاسو به پکې اختلاف نه پیدا کړئ، ټول به مارننګ ته. موږ ټیک ته به زموږ ماشومانو هغه کارونه مارونه پرېښودل، اوس په مارننګ کې روان دي، ټیک روان دي، ماشومان هم مطمئن دي، موږ هم خوشحاله یو، موږ ته لږ ریلیکسیشن پکې میلاو شو. د ماسپښین نه بعد موږ لږ خپل کارونه پکې وکړو، 2 بجو پورې خو موږ اصل ناست یو. هغې کې به دا وه چې موږ 5 بجې کورونو ته تلو، ماشومان به هم د لرې لرې وایي ته به مسله وه. نو داسې خو څه خبره نوټیفای شوې نه ده. نوی پرنسپل صاحب خو راغل دی، هغه چارج اغستی دی، خو هغه هم د سټاف سره باقاعده میټینګ نه دی شوی چې په دې حواله باندې که کمپلین وي نو هغه مخې ته نه دی راغلی. زما په خیال تر اوسه چې کومه خبره ده دا داسې تاسو افوا وګڼئ، ځکه چې داسې خبرې نه تاسو وینئ کالج کې ګرځئ، ټول کلاسونه په مارننګ کې فلحال روان دي، او که څه ونوټیفای شو نو ظاهره ده بیا خو به موږ ټول خبرېږو. ټول ماشومانو ته یا نور چې کوم خلک نه دی سټوډنټان نه دي، خو هغې د کالج سره فکر دی، زه د هغې دغه فکر ته په ډېره درنه سترګه ګورم. زه یې ستاینه کوم چې هغې دومره فکر کوي زموږ د کالج په حواله باندې. دا ښه خبره ده، دا د دې کالج سره د هغې د اټیچمنټ او د مینې ثبوت دی. خو د هغې څه دپاره خبره دا ده چې بچیا دا ستاسو کالج دی، دا ستاسو کور دی، دلته به هېڅ هم داسې نه کېږي. زموږ اولنی کار دا دی چې موږ د سټوډنټانو دپاره یو، موږ هغې له سهولت ورکړو، هغې ته موږ په یو ښه ماحول کې سبق ووایو. نو که دلته څه کېږي د هغې اولنی مقصد به هم دا وي چې د هغې مستقبل محفوظ شي، هغې ته ښه ماحول میلاو شي. نو په دغه قسم افواګانو د هغې لاس و خپې خپل نه کړی، په یې غور نه کوي. که څه وي نو دوی ډایرکټ راتلی شي، د پرنسپل د دفتر نه تپوس کولی شي،
دای سره به دا وشي چې یو به دې ته اتنټیک معلومات ملو شي. دویم دا چې د کالج د فیصلې په شا که څه خبرې نو دې به هغې باندې پوه شي. داسې کېږي نو ولې کېږي؟ دا بنیادي خبره ده. دویم دا چې د کنټریکټ د استادانو دپاره د لیکچرشپ خو د هر سړي فیوچر دی. فرض که ته ځې لیکچرشپ ته بل ځي د کنټریکټ سړی چې په لیکچرشپ راشي ظاهره دا به پرمننټ شي. هغه د کمیشن یو جدا اداره ده آئیني د هغې خپل یو پروسیجر دی چلیږي. نو که کوم کنټریکټ د استاز کمیشن ته اپلای کوي نو دا د هغه ذاتي عمل دی. په دې کالج کې چې په کوم ډپارټمنټ کې کوم سړی هایر شوی دی هغه به اقا سمستر تر اخیره پورې خپل کلاسونه چلایي. هغې دپاره باقاعده د پی ایم یو نه اپروول موږ اخیستی. موږ یې داسې زموږ د کور شی نه دی چې موږ به څوک کلو او څوک به نالو. ځکه هغې له بیا پی ایم یو والا پیسې ورکوي. هغې باقاعده هغه شوی دی د پی ایم یو نه اپروول راشي او د هغې نه وروستو خلک سلیکټ شي. بیا د هغې ډاکومنټس لاړ شي. هغه ټول د هغې دپاره زموږ د بي ایس کوارډینیټر صاحب د دې کارونو ذمه دار دی. تاسو به د هغه سره خبرې کړي هم نو په یو خاص یو پراپر طریقه باندې دغه چلونه شوي دي. کسان هایر شوي دي او دا د ټول سمستر دپاره دي. که څوک په نیمه کې ځي په خپله خوښه نو موږ سره زور نشته چې راونیسو. بیا به دا چې هغه ته به د هغه پیسې نه میلاویږي ځکه چې موږ هغه د ماشومانو د ټول سمستر دپاره هایر کړی. نو داسې هم زما د مخې خو څه نه دي تېر شوي. زما په ډپارټمنټ کې هم هایر استادان دي. څوک خو تلی نه دی او نه موږ دا ویل موږ یې لرې کولی نه شو. موږ ته ضرورت دی چې هغه نه وي نو ماشوم ته به کلاس څوک کلي. نو دا خبره هم اسې خبره ده چې لکه هایر کسان لرې کېږي. هایر کسانو ضرورت و دا ځکه هایر شوي دي. که د کمیشن خلک پوره وی نو هایر کسان به موږ نه اخیستل. وکمو نو موږ هایر اخیستي دي چې کمیشن کله د خپل پروسیجر مطابق خلک واخیستل او راویې لېږل نو هم چې د دې سره کم اګریمنټ موږ کړی دی د هایر کسانو سره موږ دې ته په هغه اګریمنټ کې باونډ یو. دی به تر خپل سمستر پورې خپل ذمہ داری پوره کوي. ماشومانو ته په سبق ښیي او دی به د خپل حق ټایم پیسې چې څومره به وکار وکړو د پی ایم یو باقاعده دی له ورکوي.